مطلب اوورال چې زمونږ کوم ایمیج دی ماشاءالله ډېر ښه روان دی. اوس هم زمونږ ډیفرنٹ ریزلټس چې کوم دی نو ماشاءالله ډېر په پازیټیو اسپیکټس باندې دي. خو زه به یو خبره وکړم ټیچرس چې کوم دی د هغې نه صرف په کالج کې یا په یو انسټیټیوشن کې د هغې نه علاوه په سوسایټي کې د ټیچر یو ډېر زیات اهم رول دی. اوس د سوات نه خلک را روان شي دلته کې راشي وایي چې د لاسو جوړ بوټان دي په ریټ هم مناسب دي او ښه څیزونه دي. زمونږ حکومت ته زمونږ کوم مشران چې دي دوی ته زمونږ دا خواست دی چې نن سبا کم بېروزګاري په علاقه کې دا کم دغه دی شکر دی زمونږ سره په یو لو انډسټري په لیول باندې زمونږ سره دلته کې 37 کسان کار دا وخت د RHC کم چې رورل هیلث سنټر ګل آباد دی په هغې کې ولاړ یم او د صحت په حواله باندې دا د یونین کونسل تازهګرام چې کم د 40,000 نه زیاته آبادي ده. بیا د یونین کونسل کوټیګرام اوچ ګل آباد او د دغه ځایونو هم خلک بلکې د کم چې د باډوان یونین کونسل دی د باروړی یا د ګدر نه د هغه ځایګي خلک هم دلته علاج له راځي. په زرونو په سوونو خلک چې کوم دلته د روزانه په بنیاد باندې د علاج دپاره راځي. دې کې به دننه موږ ګورو چې دلته کې د علاج کم سهولتونه چې کوم دی نو هغه اوس دلته خلکو ته شته او د هغه سهولتونو نن سبا د ډیجیټل دور د ډیجیټل لایبرریانې دي او موږ سره هغه زړه لایبرري هم نشته. نو که موږ اعلی تعلیم ووایو چې موږ یو کوالټي ایجوکیشن ورکوو نو د کوالټي ایجوکیشن دپاره به کوالټي انوایرمنټ هم پکار وي او هغه کوالټي انوایرمنټ چې دی د هغه موږ ته فی الحال میسر نه دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتونکو السلام علیکم. کتونکو زه محمد اسرار د پروګرام ډسټرکټ دایرې سره د کوز دیر نه حاضر یم. کتونکو زمونږ نننی پروګرام به د دې تحصیل دینزي یونین کونسل تازهګرام بیا د ګل آباد چې کومه سیمه ده او دغه شانتې ورسره به بیا د یونین کونسل اوچ کوټیګرام هم څه سیمې داسې راځي چې د هغې کلو ته چې کوم هسپتال جوړ دی رورل هیلث سنټر ګل آباد نو هلته به مونږ ځو او دا به ګورو چې په دغه هسپتال کې کم هغه فیسیلیټیز دي هغه مراعات دي د صحت په حواله باندې چې هغه د دغه سیمو ولس ته هلته کې موجود دي او که نه دي په دغې حواله باندې به هلته ورځو. دې سره به بیا مونږ د تحصیل دینزي یوازینی ګورنمنټ ډیګري کالج ګل آباد چې کوم دی د هلکانو هلته به ځو. هلته به مونږ ګورو چې دغه ځای کې کم سټوډنټان او بیا د BS کلاسونه شروع شوي دي کمې بیا طالب علمانې چې جینکۍ هم ځي هلته کې هغوی ته سهولیات شته او که نشته کمرې پوره دي که نه دي نور کم داسې ضرورتونه دي چې هغه د یو ښه تعلیمي ماحول دپاره پکار دي. دې سره به مونږ د کم چې چکدره بایپاس دی دې ځای کې چې کم مقامي MPA دی همایون خان د هغه په کوښښونو باندې چکدره بایپاس چې وزیر اعلی په خپله راغلی او د فروری په میاشت کې په هغې باندې د کار پرانیسته کړې ده هغه کچه د صحیح ځای پورې سر ته رسېدلی دی د ګل آباد نه د چکدرې پورې کچه دی ګاډي پتلی شي. خو په هغه حواله باندې به هم خبره کوو چې دغه بایپاس ته مطلب ده چې پیسې په کار دي څومره کار شوی دی نه دی شوی او د دې بایپاس څه اهمیت دی. دې سره به کتونکو د لاسو د جوړېدو چې د لاس جوړ شوی کم څیز د هغې په ځای باندې د هغې خپل یو اهمیت وي نو د ادینزي په سیمه باندې چې کم بوټ او سپلای جوړیږي په لاسو باندې په هغه حواله به هم مونږ په خپل پروګرام کې د هغې ذکر کوو هغه ځای ته به ځو او هلته ګورو. مونږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو د پروګرام په دې برخه کې زه دا وخت د RHC کم چې رورل هیلث سنټر ګل آباد دی په هغې کې ولاړ یم او د صحت په حواله باندې دا د یونین کونسل تازهګرام چې کم د 40,000 نه زیاته آبادي ده بیا د یونین کونسل کوټیګرام اوچ ګل آباد او د دغه ځایونو هم خلک بلکې د کم چې د باډوان یونین کونسل دی د باروړی یا د ګدر نه د هغه ځایګي خلک هم دلته علاج له راځي. په زرونو په سوونو خلک چې کوم دلته د روزانه په بنیاد باندې د علاج دپاره راځي. دې کې به دننه مونږ ګورو چې دلته کې د علاج کم سهولتونه چې کوم دی نو هغه اوس دلته خلکو ته شته او د هغه سهولتونو په حواله باندې کم داسې مراعات دي ضروریات دي چې هغه حکومت لا دلته ورکول پکار دي او کم داسې دي چې هغه
دې ته ضرورت تر اوسه پورې ورته میلاو شوي نه دي. په دغه حواله باندې به د دې ځای کې د ولس د دې ځای کې د ډاکټرانو او چې کوم نور متعلقه سټاف ته د هغې سره خبره کوو. موږ سره اوسئ. دا زموږ د کلي نجی هسپتال دی، ګل آباد هسپتال باندې مشهور دی. ډېره موده په دې کې ښه کار هم شوی دی. بیا وروسته مختلف اوقات راغلي دي، خلک د دوایانو شکایت هم کوي چې په هسپتال کې دننه سرکاري دوایانې نه میلاویږي. خو دا یو عام کاروبار جوړ شوی دی اوس چې بهر د هر هسپتال مخې ته دوکانونه شته دی، نو بعضې دوایانې یي د سرکار په جیب کې او بعضې نه وي، نو هغوی به پرایویټ دوکانونو کې ځان نه اخلي. خو نه، دا د غریبانو سره یو زیاتی دی. کم خلک چې خپلو خلکو له عوامو له سهولت ورکوي نو هغه د دې ټولو خبرو بندوبست کوي. نو خدای دې زموږ ملک له حکومت ته دا توفیق ورکړي چې هغه د دې خبرو احاطه وکړي او دیو له دا اسایش او سهولت ورکړي. دا یو شکایت دی چې سټور بند دی، سړی ریټایر شوی دی او بل سړی په اپاینټمنټ نه دی شوی، نو دیو به دوایانې څنګه ورکوي چاله او څنګه ورکړی کېږي. نو د دې هم بندوبست فلفور وکړی شي. جی زموږ د هسپتال دی خو په دې کې ډېر کمی دی. اولنۍ خبره به دا وکړم چې دلته خو ډاکټر شته، ډاکټر خپله ډیوټي صحیح کوي، خو ډاکټر ته داسې هر څه پکار دي چې هغه به د مریض ښېګړه وکړي که نه. نو په دې کې اولنۍ خبره دا کومه چې دلته ډینټل سرجن نشته. دلته چې د چا غاښ ته معمولي هم تکلیف وي نو دلته ډاکټر ناسي، خو هغه بیا ولېږي چکدرې ته ویې ګوري، خو د هغه سره سهولیات نه وي، نو هغه بیا چکدرې ته ولېږي یا بټخیرې ته ولېږي یا بل پرایویټ ځای ته ولېږي، د هغه علاج وشي. بله خبره دا ده چې دلته ډیجیټل اسرې نشته. دلته که مریض راشي لاس یې ماتې، خپې ماتوي، نور څه مسله ورته وي، نو دلته ډاکټر چیک کړي، خو د هغوی سره اوزار نه وي چې د هغه مکمل علاج وشي. نو په دې وجه هغوی ولېږي یا بټخیلې ته یا چکدرې ته، نو د دې هسپتال نه څه پیدا. بله خبره دا ده چې دلته لیبارټري هم نشته، هغه سهولیات نشته چې صحیح ټسټونه پې کېږي. عامه لیبارټري شته، عام یو ټسټ نیم شته او نور مشینان داسې نشته چې هغه به د مریض ټسټونه وشي او د مریض پوره علاج دلته وشي. لیبارټري زموږ سره چې اول کومه وه نو هغه کې به زموږ سره یورین ټسټ کېدلو، باقي ټسټونه به نه کېدل. بیا هغه ټایم کې ډاکټر شوکت صاحب ډي ایچ او هغوی ته ما ریکویسټ وکړو، هغوی ما ته د بایوکیمسټري یو انالایزر راکړو، یو ماشین دی ټیک دی جي. نو د هغې په ترو باندې بیا موږ دلته کې نور ټسټونه شروع کړل، هغه کې زموږ سره مختلف ټسټونه کېږي. اوس زموږ سره لیبارټري کې میکزیمم چې کوم د روټین ټسټونه دي زموږ سره کېږي، خو فی الحال داسې دی چې کوم زموږ سره زیات دغه داسې دی یو ډیفیشنسي پکې شته هم. ایون ما ډي ایچ او صاحب ته ریکویسټ هم کړی د دغه دپاره چې موږ له د هیماټالوجي انالایزر هم راکړي، چې زموږ سره هیماټالوجي انالایزر هم میلاو شي، نو انشاءالله به داسې ټسټ به نه وي چې هغه زموږ سره دلته نه کېږي. اوس فی الحال داسې هم ده چې کوم زموږ سره د روټین ټسټونه دي، کوم چې ایمرجنسي دپاره دي، لکه معدې ټسټ دی، د معدې دی، د شوګر دپاره دی، یوریک اسیډ دی، دا ټسټونه زموږ سره ټول اویلیبل دي، هغه کېږي دلته کې هم په ګورنمنټ ریټ باندې کېږي، چې کوم زموږ سره کم ریټونه ګورنمنټ ورکړي. زه خو دا وایم چې په ایمرجنسي بیس باندې موږ داسې وکړو چې زموږ دپاره یو دا ډینټل یونټ چې کوم دی دا اویلیبل شي چې دا خلک فیسیلیټیټ کړو. دویم نمبر داسې چې کوم زموږ سره لیبارټري کې دا کوم ماشین ما یاد کړو هیماټالوجي انالایزر چې دا موږ ته اویلیبل کړي. بل داسې ده که پر ان کیس په سټاف کې داسې دي چې زموږ سره سټاف لږ ډیفیشنټ دی، ایون ډاکټر زموږ سره پوره دي، ډېر زبردست کوآپریټیو ډاکټر زموږ سره، زما سره ډېر زیات کوآپریشن کوي، پیشنټ سره ډېر زیات په مینه باندې میلاویږي، ډېر په اخلاقو کې. زما سره دلته کې د دې اوچ یو ټیکنیشن و الله دې وبخښي وفات شوی دی، حضرت حسین نوم یې و، هغه وفات شوی دی. د هغه پسې بیا تقریبا یو څو میاشتې پس د دې چکدرې یو ټیکنیشن و زاهد حسین نوم یې و، هغه ریټایر شوی دی. دا پسې بیا بل د دې کوټیګرام یو پی ایچ سی ټیکنیشن و عابد اقبال نوم یې و، هغه ریټایر شوی. دغه درې ټیکنیشن زما سره ریټایر شو. زما سره دوه ټیکنیشن دي، نو زما سره یو مارننګ کې یو په ایوننګ کې. نو دې داسې ده که فرض کړئ ان کیس دوی ته څه ایمرجنسي وغیره سره راشي نو بیا لږ ماته هسپتال کې لږ مسله وي. نو که فرض کړئ ټیکنیشن موږ ته دغه شي. بل دویم دا دی چې لیبر روم سایډ باندې که فرض کړئ ان کیس دوی ماله دایي بله راکړي نو ډېر به ښه. 3 دایانې ماته راکړي دي او موږ 3 شفټ دي، نو هلته هغوی هم لږ سفر کېږي، خامخا لږ ډومestic پرابلم وغیره راځي، نو بیا دلته کې الټرنیټ مسله وي.
جی کتونکو د پروګرام دا برخه چې کوم دا د تعلیم دپاره مختص ده او دغه وخت مونږ د ګورنمنټ ډیګري کالج ګل آباد کې ولاړ یو چېرته چې به مونږ د دې ځایګي د سټوډنټانو سره او بیا چې کوم دی نو د دې ځایګي د سټاف سره د پرنسپل سره د دې کالج په حواله باندې خبرې کوو چېرې په دې کالج کې چې دا چونکې واحد د تحصیل ادینزي ډیګري کالج دی د هلکانو په دې حواله باندې دلته به چې کوم سټوډنټان راځي چېرې هغوی ته هغه فیسیلیټیز موجود دي کلاسونو څه پوزیشن دی نور چې کوم سټاف دی لیکچررز دي پروفیسرز دي د هغوی څه پوزیشن دی لیبارټرۍ کې څه پوزیشن دی سامان شته او که نشته ساینس سټوډنټانو ته یا نور کوم شعبې دي په هغه حواله باندې چې دلته کې کوم سټوډنټان راځي او په هغې کې سبق وایي نو هغه سبق چې کوم د هغې لپاره څه ضروریات دي هغه دلته کې موجود دي او که نه دي په دغه حواله باندې به د هغې دې ځایګي د پرنسپل سره سټوډنټانو سره خبرې کوو موږ سره اوسئ د ګل آباد کالج چې کوم دی ډېر ښکلی ماحول لري ښکلي ټیچران لري موږ سره ډېر محنت کوي خو دلته څه مسلې دي په هغه مسله کې نمبر 1 دا ده چې یاره اوج ته چې کوم سړک دی نو هغه پوخ دی خو د کالج ته 1 کیلومتر سړک دی دا پوخ نه دی نو دلته ډېرې زیاتې دوړې وي موږ چې کله سهار راشو خپلې کپړې مخې مزېدارې وي خو چې 1 کیلومتر پورې فاصله توی کړو نو زموږ د کپړې څخه شي دغسې یخته هر څه زموږ چې کوم صفایي ده هغه خرابه شي او دغسې سره سره د دې سره د بلډینګ کمی دی او د هر ډپارټمنټ سره چې کوم دی نو خپل آفیشل دغه چې کوم دی دا دفتر هم نشته د هغې سره چې کوم سټاف لګي هغه هم نشته دی دغه سره د لیټرینګونو کمی ډېر زیات دی نو چې دا پوره کړی شي نو دا کالج به یو بریلینټ او یو ښه کالج جوړ شي دا کالج یعنی ګل آباد کالج د 1995 نه والا او ټیل ناو پورې یعنی په سوسایټي کې په مختلف ډپارټمنټس کې چې کوم دی نو د دې کالج نه ریپرزنټیشن کیږي او مطلب اوورال چې زموږ کوم ایمیج دی ماشاءالله ډېر ښه روان دی اوس هم زموږ ډفرنټ ریزلټس چې کوم دی نو ماشاءالله ډېر په پازیټیو اسپیکټس باندې دي خو زه به یو خبره وکړم ټیچرس چې کوم دی د هغې نه صرف په کالج کې یا په یو انسټیټیوشن کې د هغې نه علاوه په سوسایټي کې د ټیچر یو ډېر زیات اهم رول دی نو دغه شان دي زموږ په کالج کې کوم موږ ګورو نه صرف زموږ د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ بلکې ټوټل چې کوم ډپارټمنټس دي موږ د ټیچرز ډېر زیات کمی دی زموږ خپل ډپارټمنټ موږ والو نو زموږ چې کوم دی پور ټیچرز یو پرمننټ او 3 په کنټریکټ باندې دي او زموږ فل پلیج ډپارټمنټ دی دغه شانتي نور چې مختلف ډپارټمنټس دي نو د هغوی هم ټیچرز ډېر زیات کمی دی نو زموږ ټول نه اورنۍ مطالبه او د ټول نه اهمه مطالبه خو دا ده چې ټیچرز موږ ته پکار دی ولې چې ټیچر په کیریکټر بلډینګ کې چې د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ په اکیډمیک ډسپلین کې هغه زموږ د ټیچرز نه علاوه چې کوم دی نه کیږي موږ ته لږ پروبلمز دی هغه ټرانسپورټ دی په سټارټ کې به مونږ لږ شانتي کې مونږ ته به مطلب ډیفیکلټیز وو دا چیزینګ به کېدو یا څه هر څه کېده جی مونږ به د حکومت نه دا یو ډیمانډ وکړو چې مونږ ته ریکویسټ به ورته وکړو څنګه چې یونیورسټي سره بسز دی ټرانسپورټیشن سیسټم دی هغه شان که مونږ ته پرووایډ شي نو ډېره به ښه نور فیمیلز چې کم راځي د چا فیملیز لږ هغوی باونډ دي نو هغوی ته به اپورچونیټیز میلاو شي را به شي خپل تعلیم به کنټینیو وساتي د چارج په اخیستو په وخت کې زمونږ کالج ته ډېر زیات مسایلو او هغه مسایلو د ختمولو کوشش خو مونږ کړی دی خو هغه څه پکې لا تر اوسه پورې شته دی نن زمونږ کالج کې 11 د بي ایس ډپارټمنټ دی چې په هغې کې میل او فیمیل دواړه سبق وایي د بده مرغه بي ایس شروع خو دی خو چې کوم سټاف دی له پکار دی نو هغه سټاف شته دی نه کم انفراسټرکچر پکارو هغه انفراسټرکچر نشته دی زمونږ د انټر دپاره یو جوړ کالج دا د ډیګري درجه ورکړی شوې ده او د ډیګري کالج دپاره بلډینګ نه و نه سټاف و خو ډیګري کالج شروع شو هغه ډیګري کالج نن د یونیورسټۍ شکل اختیار کړی دی 11 ډپارټمنټس دي پکې خو که مونږ سټافس ته ګورو زمونږ دا ټیچنګ سټاف چې دی نو د 30 لګبګ دی کم چې مونږ ته مینیمم 70 پکار دی نو سټاف کم دی زمونږ سره انفراسټرکچر نشته بي ایس بلاک نشته مونږ سره سټاف کمی دی هغه مونږ چې دی نو د لوکل مارکیټ نه اخلو زمونږ سره د لایبررۍ بلډینګ نشته زمونږ سره د لایبررۍ کې هغه بکس نشته کم چې پکار دي نن سبا د ډیجیټل دور دی ډیجیټل لایبرریانې دي او مونږ سره هغه زړه لایبرري هم نشته نو که مونږ اعلی تعلیم ووایو چې مونږ یو کوالټي ایجوکیشن ورکوو نو د کوالټي ایجوکیشن دپاره به کوالټي انوایرمنټ هم پکار وي او هغه کوالټي انوایرمنټ چې دی نو هغه مونږ ته فی الحال میسر نه دی که دغه وشي نو انشاءالله مونږ بیا مقابله کولی شو
بایپاس په هکله خو موږ د ایم پی ایس صاحب او ایم ان ای صاحب او وزیر اعلی صاحب د ټولو ډېرې زیاته شکریه ادا کوو چې یاره دیو چې کوم دی نو دا زموږ د دې علاقې کې دا ډېر د تقریبا د 40 سال نه په دې سیاست کې دو چې یاره مطلب بایپاس کوو نه خو منظور شو موږ د دې ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوو د ایم پی ایس صاحبو خو چون کې وسو هغه کچه جوړ شوی دی او په چکدره کې چې کوم دی نو ډېر زیات رش دی نو دا چې کوم دی دا بایپاس یوازې زموږ د دینزو دپاره نه دی دا تقریبا چې د چتراله پورې په دې باندې مطلب د دې ټریفک دی نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره زر ته زره دې مهرباني وکړي او په دې بایپاس باندې دې دوباره کار شروع کړي شي حقیقت خبره دا ده چې لکه د دې ضلعي انتظامیې ته هم پته ده او د لوکل د خلکو ته چې د چکدرې د بازار ډېر زیات مشکل جوړ شوی دی خاص کر لکه بیماري یا د چا دغې نو پر بایپاس کار لکه کچه وشو خو مقصد دا چې کار پرې اوس رکاو دی لکه څنګه چې په کار دی هغه شانته کې نه دی نو مونږ د صوبایي ګورنمنټ ته دا اپیل دی مونږ شکریه هم ادا کوو چې لکه مطلب په لږ وخت کې دا وکړو چې دې ته فنډز ریلیز کړي او لکه مزید چې دا مشکلات ته کم عوامو دي چې دا دغه شي دا کم کړی شي اوس په توقع کوو چې نور بڼ ورته ریلیز کړي او د خلکو ته دا پیدا زر حاصله شي ځکه چې په چکدره کې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او موږ ستاسې د میډیا او د دې انتظامیې او د دې ای سی سی اف د دې ټولو ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ دا کار وشي او ډېر زر وشي او په ښه طریقه وشي نو موږ به له دې نه نور هم ډېر خوشحاله یو او دواګانو کې به هم یاد ساتو قدرمنو کتونکو زموږ د پروګرام دا برخه چې دا نو تاسو به همیشه دا خبره اورېدلې چې پخوا په زمانه کې به چې څومره بلکې د پخوا زمانې نه دا خبره را روانه ده چې کم سیز به چا جوړ کړی و که هغه به سپلی وي که بوټان به یا بل داسې سیز به نو چې چا به د لاسو جوړ کړی سیز چې کوم دی نو هغه به اغوستی یا بیا په سر کړی یا بیا چې کوم دی نو په خپو کړی نو په هغې باندې به هغه فخر محسوسوو ځکه چې د کپنۍ سیزونه چې کوم وو هغه به ډېر عام وو او د لاسو جوړ کړي سیزونه چې وو هغه به ډېر خاص وو دغه سیزونه به د خاص خلکو دپاره جوړېدل دغه شانتې زمونږ د تحصیل دینزي د اوچ سپلی چې کومه وه نو هغه مشهوره وه او په هغې پسې به ډېر د لرې لرې نه چې کوم دی نو خلک راتلولو پیشاوري چپل او هغه به یې دلته جوړولې ورسره اوس بوټان شروع شوي دي چې عام د کپنۍ چې څومره مارکیټ کې څومره بوټان په دوکانونو کې تاسو وینئ نو هغه په کپنۍ جوړي خو دلته دغه بوټ هم اوس د لاسو جوړیږي او دلته کې خلک راځي دغه بوټان په خپو کوي او بیا فخر محسوسوي چې په محفل کې ناسي ډېر په فخر باندې دا خبره کوي چې دا د لاسو جوړ بوټ دی نن به مونږ د پروګرام په دې برخه کې په دغې حواله باندې تاسو ته ښایو چې بوټ څنګه جوړیږي مونږ سپلی چې کوم زمونږ جوړیږي دا د مونږ د ډېر وخت نه زمونږ د پلار نیکونو دا کسب دی مونږ دا کو د ډېر وخت نه 37-38 سال نه زمونږ دا کارونه را روان دي کیږي وخت په وخت باندې وخت په وخت په دې کې مونږ نوی سیز انکلوډ کوو چې څومره ښه سیز مارکیټ ته پرووایډ شي څومره زمونږ د علاقې ته خیر او پیدا وشي زمونږ کوشش دی چې څومره ښه سیز مارکیټ ته ورکو د خلکو ته ورکو بل زمونږ سپلی مونږ د 37-38 سال نه زمونږ مشران کار کوي اوس زمونږ چې کوم د دې سره سره زمونږ د علاقې خلک ماشاءالله ډېر ایډوانس ډېر ښه خلک دوی بتله اسلام آباد ته بټ آباد ته مانسیرې ته مختلف ځایونو ته به دوی تله د تیار د لاس جوړ بوټانو پسې موږ دا سوچ وکړو 11 کاله مخکې چې یاره دا خلک داسې ځي زموږ خاص هم دا فیلډ دی په دې کې نور انوینشن کول غواړي چې نور څیزونه پکې موږ وکړو د هغې سره موږ په بټ آباد کې یو کس سره خبره وکړه یو کال 2-3 موږ د هغوی نه څیزونه دا کړه اوس شکر دی دلته کې ټول سیسټم موږ خپل شروع کړو زموږ سره دلته کې د لاس بهترین بوټان جوړیږي زبردست سیزونه جوړیږي
بوټان چې کوم زموږ سره جوړېږي ټول زموږ سره په لاس جوړېږي. شکر دی مخکې به د دې علاقې نه خلک سوات ته، اسلام آباد ته، مینګورې ته، دې ځایونو ته به خلک تلل ته بوټانو پسې. اوس شکر دی د سوات نه او د اسلام آباد نه خلک را روان شي چې یاره موږ به دلته کې د لاسو جوړ بوټان په دې علاقه په ملاکنډ ډویژن کې ټول په دې ځای کې موږ به دلته کې خپل بوټ ځان له جوړو، دا پایداره مي مضبوطه مي په ریټ هم مناسب وي. نو د دې د وجې نه د سوات نه خلک را روان شي. مخکې به خلک سوات ته تلل نو په سوات کې به یې بوټان اغسته. اوس د سوات نه خلک را روان شي دلته کې راشي وایي چې یاره د لاسو جوړ بوټان دي، په ریټ هم مناسب دي او ښه څیزونه دي. زمونږ حکومت ته زمونږ کوم مشران چې دي دوی ته زمونږ دا خواست دی چې نن سبا کم بېروزګاري په علاقه کې دا کم دغه دی. شکر دی زمونږ سره په یو لو انډسټري په لیول باندې زمونږ سره دلته کې 37-38 کسان کار کوي. هغوی له خدای پاک زمونږ په ذریعه باندې او خدای پاک هغوی له 37-38 خاندانونو له خدای پاک په دې لږ ورکوټي ځګي کې او په معمولي دغه باندې هغوی ته نو زموږ مشران دلته کې چې کم دي، کم زموږ حکومتي کم اقدامات چې کم کیږي هغوی ته پکار دي چې یاره دوی واړه واړه بزنس شروع کړي چې په علاقه کې کم شر شدتونه کیږي، کم دغه کیږي. د دې مین وجه د بېروزګارۍ ده. نو د بېروزګارۍ چې دوی ته هر سړي ته روزګار میلاو شي په علاقه کې نه شر شته، نه شدت شته، نه ښه شته، نه بد شته. मैं मुल्तान से आया हूँ और इससे पहले एबटाबाद में काम करते रहे हैं और फिर इधर आए हैं हम. तकरीबन हमें इधर 7-8 महीने हो गए हैं और हैंडमेड हमारा काम है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है. इसमें किसी किस्म का कोई नहीं होता, बस बहुत अच्छा काम होता है हमारा. और हम तकरीबन 3 बंदे आए थे और बस इंशाल्लाह लगे हुए हैं. जी कतुनको زمونږ نننی پروګرام تاسو وکړو کوم چې د کوز دیر تحصیل دینزي یونین کونسل تازه ګرام بیا ګلاباد او ورسره چې کوم د وچ یونین کونسل سیمه وه د هغه ځای د ولس په حواله باندې وو. هلته مونږ چې کوم RHC ته لاړو نو په هغې کې د دوایانو چې کوم سټور دی د چا سره نو د هغه بدلي شوې ده، د هغه نوکري ختمه شوې ده او بل کس نه دی راغلی هلته کې. نو چونکې د سټور هغه چارج چا نه دی ورکړی نو هغې ته تالې لګېدلي دي. بیا هم هلته کې د دوایانو د نشتوالي مسله د خلکو ته. دې نه وروسته چې مونږ ګورنمنټ ډیګري کالج ګلاباد ته لاړو تاسو وکتل چې هلته کې چې کوم دی نو لیټرینونه نشته دی، د کمرو هلته کمی دی 13 کمرې دي پکې اوس او هغوی ته پکار دي 40 کمرې ځکه چې هلته د BS کلاسونه شروع شوي دي. هلکان او جنکۍ چې کوم دی نو دواړه هلته کې ځي سبقونه وایي، هغوی ته کمرې نشته دی. بیا چې کوم روډ د مین روډ نه د کالجه پورې تللی دی هغه کچه دی کندې دی د هغه ځایږي د طالب علمانو او بیا د سکول د ادارې د پرنسپل په ژبه باندې تاسو وکتل چې د هغوی څه ضروریات دي او کم کمی دي. دې سره سره چکدره بایپاس تاسو د ټریفک جیم وکتو چې په کیلومیټرو باندې د چکدرې بازار چې کوم دی نو دا بني ګاډي ولاړي او چکدره بایپاس د خلکو یو ضرورت او دا موجوده حکومت او یا MPA چې کوم دی همایون خان د هغه په کوششونو باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا راغلی او د دې کال د فروری په میاشت کې دلته کې د کار شروع کولو پرانیسته کړې وه. ډېر په تیزۍ پې کار وشو، په ډېر لږ وخت کې هغه د ګلاباده پورې د کچه چې کوم دی نو هغه د ټریفک دپاره کولاو شوی دی. خو څه کارونه پکې داسې دي چې هغه پاتې دي او ټیکهدارانو دا ګیلې ده چې یاره دوی ته پیسې نه میلاویږي. کتونکو دې سره زموږ د پروګرام په اخره کې تاسو وکتل چې دینزي کې چې کوم بوټ او سپلای جوړیږي هغه تاسو وکتل چې یاره دلته به مخکې سپلای جوړېدی خو اوس ورسره بوټان هم شروع شوي دي او د لاسو جوړ بوټان چې دي دا خلک ډېر زیات خوښوي. کتونکو دا زموږ نننی پروګرام تمه لرم چې دا پروګرام به چې کوم د مسلو په حواله کوم ذمه دار دي هغوی به دا خلک اورېدلی. کوشش کوو چې دا پروګرام زموږ د دغه خلکو د مسلو د حل ذریعه وګرځي. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه محمد اسرار له اجازه ورکوي. د الله په امان.